زما عزتمندو د رمضان المبارک د میاشتې فرضیتو په دې کې ډېرې حکمتونه دي او یو لوی حکمت او مقصد او غرض هغه الله تعالی په خپل په قرآن کې ذکر کړی چې د ایمان خاوندانو په تاسو باندې مونږه روزي فرض کړي دي څنګه چې په ماقبل خلکو باندې فرض کړي دي په لومبني امتونو باندې ما فرض کړي دي دپاره دی چې تاسو پرهیزګاره شئ تاسو د الله نه یریدونکي جوړ شئ په تنهایي کې هم او په مجمع کې هم د وړو ګناهونو نه هم او د لوی ګناهونو نه هم لوی مقصد د رمضان مبارک هغه په مسلمان کې د تقوا پیدا کېدل دي رمضان چونکې د تقوا د حاصلولو یو عملي مشق دی انسان پکې د سحر نه تر د ماښام پورې الله تعالی د حلال څیزونو نه منع کړی دی د خوراک څښاک نه حالانکې دا څیزونه حلال دي دپاره دی چې دی په دې باقي اولسو میاشتو کې په دې باقي ژوند کې د حرامو نه هم په ځان کې د بچ کېدو طاقت پیدا کړي څنګه چې د الله په حکم باندې دی د حلالو څیزونو نه بچ کېږي 10 غنټې 12-14 غنټې په ګرمۍ کې په یخنۍ کې دغه شان دی مسلمان ته په دې عملي مشق سره دا سبق ورکولی کېږي څنګه دا ستا اهم ضرورت یې تر دې نه بغیر ژوندی پاتې کېدی هم نشي داسې اسباب الله تعالی د دنیا پیدا کړي نو چې د الله د حکم دومره خاطر کې چې 10-12 غنټې د دغې اهم څیز نه ځان بچ ساتلی شي نو کوم چې ګناهونه دي چې هغه جسمانی طور هم او روحاني طور هم د انسان د صحت لپاره نقصان ده دي د هغې نه بچ کېدل ستا لپاره هم څه دي ممکن دي دا ستا د وس نه بار خبره نه ده زما عزتمندو 2 خبرې دي دا کو چا هم په ځان کې راوستې الله د ذات نه قوي امید دی چې الله تعالی به د دغې 2 خبرو په توفیل په برکت سره د هر انسان په ژوند کې تقوا پیدا کړي 2 قسمه کارونه دي یو هغه قسمه کارونه چې د هغې نه الله تعالی موږ تاسو منع کړي وو بیا پای کې مختلف درجې دي څوک حرام دي څوک مکروه دي مکروه تحریمي دي مکروه تنزیهي دي او کوم چې د کېدو کارونه دي د پای کې بیا مختلفې درجې دي څه پکې فرض دي څه واجب دي څه مستحب دي څه سنت دي څه مباح دي وغیره نو کو د کېدو کارونه دي یا د بچ کېدو کارونه دي هر انسان دی د هر عمل نه مخکې او د هر عمل نه وروستو کو دا 2 خبرې په سنجیدګۍ سره سرسري نه په سنجیدګۍ سره دا 2 عمل شروع کړو کو دا د بچ کېدو کار دی د بچ کېدو نه مخکې او چې کله بیا بچ شي د هغې نه وروستو کو د کېدو کار دی د کولو نه مخکې او چې کله هغه کار وکړي د هغې نه وروستو د الله د ذات نه امید دی چې تقوا به ډېر په اسانه هر انسان ژوند ته راتل شروع شي لمبې کارو کم کار چې د کولو دی د هر کال چې د هغې د کېدو ټایم راشي نو د هغې ټایم نه مخکې د انسان د ځان سره په خپل لږ مراقبه شي او د خپل نفس ته لږ متوجه شي لکه مثال په طور د سحر مونځ دی د سحر مونځ دی ټایم داخل شو تا آواز وشو چې پاسه د مانځه ټایم دی په ګرمه بلستن کې انتهایی تیز خوب درغلی دی نو سو د نفس سره حساب کتاب وکړه لمبې دا خبره وکړه نفس ته وایه کو بالفرض ته پانسې دی نو تا ته به وقتي نیمه ګنټه یو ګنټه جسمانی راحت میلاو شي د مونځ په نه کولو کې خو ستا دغه فایده وشوه نیمه ګنټه خو بیا به هم خامخا پاسې وروستو نو که د خدای د حکم منم نه نو نفس ته ته نیمه ګنټه د خوب د سیوا میلاوېدو موقع په لاس درله دغه فایده جسمانی وشوه حکومت دا مونځ ونه کو نو بیا به دې نقصانات سي یو د الله عز وجل حکم مات شو فرض حکم چې کم سے کم 200 پیر الله تعالی په قرآن کې په مختلفو صيغو سره د مانځه حکم کړی دی مختلف روایت 200 او 500 بنا بر اختلاف دویم دومره حکمونه دی الله تعالی ما دویم هغه د حدیث هغه د شیطان غوټ چې انسان نه ورکي او دا په پاسېدو سره یو غوټه پرانستلېږي په اوداسه سره پرانستلېږي بل غوټه په مانځه سره پرانستي هغه شان بند پاتې شي په هغې نحوست کې پاتې شي دریم د یو مونځ د قضا کولو هغه وعید هغه سزا ځان ته انسان رامهیتي چې انسان یو مونځ قضا شي او بیا یې بېټیم وکړي به یو حقب په جهنم کې سوزي او د هغې مقدار شیخ صاحب ذکر کړی چې 2.88 کروڑ سال په جهنم کې سوځېدلي
څلورم نمبر د نور د مخ نور په ختميږي بالمازه سره د رزق برکت په ختميږي پس لبانه تور داغ لګي دا دومره نقصان ځان ته مه تکا کومې خوب وکړو نو نیمه ګنټه راحت ملو شو او کومې خوب او دای فائدہ شو او نقصانات په صورت ملو شي چې د الله حکم مات شو د رزق برکت ختم شو د مخ نور ختم شو 2.88 کروڑ سال د جهنم په ور کې د غره پس د معنی تور داغ ولګي یو سردا حساب وکا دویم سردا حساب وکا کوم وکو الله حکم پرشو د شیطان د غوډو میزان پرانستو په جسم کې نشاط او تازګی رااله دغه شانو د رزق برکت پکې راغی او د مخ نور پکې حاصل شو نور د اخر ډیر خیرونه پکې حاصل شو نو اس کو الهغم انسان کې سنجیدگی د نیمه ګنټې د جسمانی راحت حاصلول لپاره دومره لوی نقصان هم په سر نشي اغسته او دومره لوی فائدہ هم د لاس نه ځای کول د هغه ګوار نه لري چې دا د کېدو کار دی دغه مخکې دا سوچ ما وکړو بیا چې کله تا منځو ک الله توفیق درکو د مانځنه وروسته یو بل مراقبه رضان سره وکړه دی جسم تو وایا دی نفس تو وایا چې جسم تر پاسې دی هغه خوب چې کم دی د هغه هغه ارزو او تمنا وا ختم شو الله حکم پوره شو مشقت ختم شو او اجر چې کم دی باقی پاتې شو ځان په دې باندې خوشاله کا دا د کېدو کار سره مخکې او وروسته ځان سره مراقبه کېدل دغه شان چې کړه دی ګناه عمل لا شبل منهي عنه زنا دی د سترګو زنا دی د غوګونو زنا دی غیبت دی چغلی دی وغیرہ څومره ګناونه دي حرام خوري ده داینه مخکې حرام سیز خورم د چا ځان سره لامبې داینه مخکې او سوچ وکړه کو دا سیز موخلو بهشکه زما خو بلک ټیم خېټه مړش زب تلذذ دا غین د لک ټیم د پاره واخلم ما به د مېدې لکار وشي دا خو ماته جسمانی فائدہ میلاو شو خو د ما ردی حق خورو دې په زمانہ په دنیا کې وچاته پته هم به ته پوس کی او په آخرت کې خو چرته تلې دینا الله ته خپل حق معاف کړي دا سره معاف کړي او دا حرام سیس چې په مایده کې پروت دی د ثواب الله تعالی د 100 ورځې پورې ختمي او وغیرہ ډیر شي نقصانات چې کم دي د هغه ځان ته مهتکا اكو ځان مې تی بچ کو بهشکه ماته به د نیمه ګنټې د پاره د جسم هغه راحت او د خلی هغه خون میلاو نشي دا غو زما نقصان وشي خو زه به د الله د نافرمانی نه بچم د پردي حق د خلون نه بچم د جهنم د سزاګان نه بچم د رزق د موس چې زما د نور نیک اعمال چې کوم ثوابونه دی د محروم کېدو نه بچم دی په نکولو کې فائدې دي هغه بچا کې لګه غوندګم سنجیدگی دی به د الله په توفیق سره دغه حرام سي الله سن دا هر قسم دی او چې کله هغه موقع د لاس نه لاړ شي او لږ ټیم تیر شي بیا د ځان سره مراقبه وکړه وای اوس خبره د ماړي د خوراک ټیم لاړو او د پلانکې ګونه د ټیم لاړو اوس د باندې ګوره د پردې حق پاتې نشو د الله د ناراضي شو د هغې نور حلاوت په لکه محسوس شو دا د هغې حرام کار د بچیدنو وروسته فایدې دي هر انسان د ګناه کول نه مخکې او چې کله بچ شي دی نه وروسته دا دواړو فایدې نقصانات د مهته کوه د نیکۍ د کول نه مخکې د کولو فایدې د نه کول نقصانات او رسو د هي د کولو فائدې او د نه کول نقصان ځان ته مهته کوه زما د مسلمان په خدمت کې لمبه خپل ذات ته خپل ځان ته چې الله دې په دې باندې مال لمبه توفیق راکړي او څومره زمون اوریدونکو دي کتونکو دي هر مسلمان ته په دې باندې د عمل کولو توفیق ور نصیب کړي جزاکم الله احسن الجزاء